نو لہذا محترم معززانو زمونږ د دې اجتماعاتو مقصد دام وي چې مونږ د خپل دیندار مسلمانان دې ترا جمع کو هغه ته د مدرسې اهمیت بیان کو چې بینن ما اور زم ملګرو ته وې ما تقریبا زمونږ په دې تخبه کې په دې 15 ورځې کې ما او قتل د پریس کلب بیانات زمونږ د تخبه پریس کلب کې چا سره اډ یغي ته اندازای چې زما په خیال درې سلور پلاران دا سرالل چې هغه په پریس کلب کې بیان ورکړي چې ما دا بچي چې کم دی دا معاق د چال چلن ټیک نه دی د کردار ټیک نه دی دادی مې دا بچي خورر خوږ شه دی حدیث کې دی ته د زړه مې وویلې دا مشکات شریف حدیث دی کتاب الجنائز کې حضور فرمایي چې کله د معشوم د نابالغ روح قبض کی اسرائیل علیہ السلام او یوسی نو رب ته تپوس کوي چې اقبستا ثمرة فؤاده زما د بندا د زړه مې ودی را او شو کوله ادي راوړه دې ته د زړه مې وویلې خو چې دا پلار را پاسي او د خپل بچي عاق کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې دې بچي د پلار لخه دا اړه سېزلې دي لہذا محترم معززانو نن ستاد دی بچینا دا د مدرسې قاری سے د معاشره داس یو فرد جوړی چې د ټولو نه اول د ټولو نه زیات قدر او احترام دی بد د خپل پلار کوي د خپل مور بکای د مشر بکای او دارنګ چې کم دینو لہذا د دنه یو بهترین انسان دا بجوړ شي نو چې د دې مدرسې اهمیت د معلوم شي د به بچي د مدرسې تر لیږي دا د درس حلقې دا به ودان او آباد ساتو او ډیر خطرناک حالات روان دي دغه حالاتو کې کم از کم یو بچي دا د کور نه مستقل عالم کوي یو جنیم عالم کوي او دا غین علاوه دا باقی چي دي چې د سکول ناراضي چې د کالج ناراضي نبي چې کم نه داسي د علماء له چې کم نه را لګي زاغ ورځ د کوګه کې ما بیان وکړ ام دغه موضوع باندې می خبره وکړه چې خبره مې وکړه بیا ډوړې تناستو یو وجی سیب را سره کېناست ما وته وی ک ځان په خپل اولاد باندې پیژنې نو دوی له د قران تعلیم ورک اگر اته مولوی صاحب دا خبره دي ټیک د مې څنګه ویا بل ورځ اسپیټال ته یو مریض تپوس لتلو ما بیڈ کې چې کم نه یو بابا پروتو درې الکان وسره ناشتو بل تر ته یو بابا پروتو هغه سره چې کم نه یو الک ناشتو اوس دا یو الک چې کم بابا سره ناشتو د اله لګ دا خاتون نشوي دي او لګ چې کم نه سیب ویخته په دې مخ راغلي دي او سپینه جالې ټوپې پسروا او هغه بل طرف ته درې الکان ور سره ناشتو واغي کلین شیو کړو اوس هغه چې کوم طرف ته دا یو لک ناست یو سپینه ټوپۍ په سر ده نو دا د کرونا هغه ورځې ابتدایي اوس هغه بابا به وټوخېده او دارنګې د خولې باندې به چې کوم نه سیب سرالل نو هغه به ټیشو پیپر را واخیستو د بابا له به د خله پاکه کړه یو پیر هغه سره دا ټیشو پیپر ختم شه چې ختم شه نو بیا به د خپل لمن روچتوله او دا بابا د خله به پاکوله دی بل طرف ته دا بابا چې دی مو ټوخېده او دا غم سلک بلغم په دی خله رالل نو وایي چې هغه به څنګه ټوخې کو د درې وړو لکانو به پوزه پټوله اخوا به مخ کو اخوا به ته مخ نو به په دې شونډو باندې بلغم رالل نو یو لدی کور کوله چې تور پاسا بل لدی کور کوله بل نه زوره لماته ته پوزو کدا بابا هم سده وایي چې دا خو پلار دی وایي چې څه کار کوي چې یونیورسيټي کې سبق وایي وای ما ته چې دام پلار نن تاسو خو یو بل لدی کې ور کوي یو ته تور پاسه بل ته ور پاسه وای یو چې ما بیګا خپل نمبر تیر کړي بیګا مې ولا خپل پاکه کړي دا اوس دی ولا دی پاکه کې بل وای چې ما ولا پرون پاکه کړي دا اوس دی ولا دا بل پاکه وای بیاغه سپینه ټوپۍ په سر واغل رانم مې بچی دا بابا دې څه دی چې دا مې پلار دی مې څه کار کوي چې کالج ته زم راځم وای مې چې بیا دغه شانت بیا د ماسپخین نروستا د شپولا قاری سے مونتی او مولوی سے کلی کې مدرسه کولو کړي بیا ما سوته نه پورې غسر ناستم وای مې چې قسم دې ته خلا یونیورسيټي لیول ته نه رسیدلې هغه په یونیورسيټي کې سبق کوئی خو پلار یې نه پیژند دا ته چې لمن روچته او دا خلو ولا پاکه دا دغه مولوی سے سره دغه مدرسې د ناستې برکت نه د کالج برکت نه دي لہذا محترم معززانو نو نن خپل اولاد دا دیندار کوي دا قران نه خبر کوي دا اولاد دې زینو ترا اولې گئی او دویم د دغه مدارسو د ضرورت او احساس چې کوم نه سه وکي دا څومره مدرسې چې روان دي دا مونږ د خپل مدتاب تحت چې کوم نه سه چلو که وړه مدرسه ده او که غټه مدرسه ده دا مونږ سره د دې عوامو تعاون چې کوم نه سه برا سره د دوی په تعاون باندې چې کوم نه نو دا تاسو تعقل مولوی شه بوي چې تاسو با
کې دا دوسم پکې لواله دا دوسه به څنګه وخی دا خو به دغسې وخی چې دا مدرسې به ودانې او آباد ساتو نو بیا به تا حفظ نه کړې خو الله تبارک وتعالی به د حافظانو په سب کې به دې ودرئ په بچي به دې نه کړې خو د ګڼ شمېر حافظانو د قاریانو ثوابونه دا به تا پسې در رواني ستا په تعاون به یو مدرسه چې کوم دی صاحب چلیدلی نو الحمدلله دا ستاسو د کلي وړه غونتې مدرسه ده خو د غټې مدرسې نه زیات ماشومان دا نن حافظان او ناظر اخوان چې کوم دی صاحب وګرځول نو سم خوښه ده د خپل کلي مدرسه دا به ودانه او آباده لرئ که نه ساتئ به ودانه او آباده ما ته مولوي صاحب دي دوه درېو کسان ووې چې دی کې ضرورت دی دوی لږه توسیع کوي دا ځای په دې باندې کم دی او دا بلډنګ چې کوم دی سیوا کوي بلډنګ سیوا کوي که نه نو د دې دپاره محترم عزیزانو کال پس زمونږ دا اجتماع کیږي زمونږ د دې ټولو مدرسو والو دقې ورځې ته چې کوم دی صاحب کتلي چې دا مسلمانان را جمع شي او مونږ د دې مدرسې هغه ضرورات هغه د دوی وړاندې چې کوم دی صاحب کیږدو او د دې په تعاون باندې نن چې دی استاذ لا الله کوم اجر او ثواب ورکوي چې دا تقریبا 110 ماشومان هغې د قرآن ختمونه چې کوم دی وکړل نو هغه عمره اجر او ثواب دا هغې خلکو پسې روان دی چې د چا په تعاون دا بلډنګ د مدرسې چې کوم دی جوړ دی او د هغې کې د باران او د انور نه د حفاظت انتظام دی او دا بچي پکې علم چې کوم دی صاحب حاصلی نو لہذا دا زمونږ استاسو په تعاون باندې دا مدارس آباد او ودان دي او ان شاء الله تعالی دا به د قیامت پورې مونږ او تاسو ودان او آباد ساتو په سیګریټو باندې هره ورځ څونه ورکوئ په نسوارو څونه ورکوئ د موبایل په پیکیجونو څومره ورکوئ د دې پیسې لوړو څومره ورکوئ تاڼو تحصیلونو کې ډاکټرانو باندې اسپتالونو کې څومره لګي لشل روپۍ که د دې ځای کې ولګېدې الله به دې په د دغې ټولو پریشانونو چې کوم دی حفاظت نصیب کی نو لہذا چې کوم ملګری اول ځل په خپل ځای باندې ودرېږي او هغه څه اعلان وکړي چې څومره کسان د ده نه وروسته ودرېږي دومره اجر او ثواب دا به الله تبارک وتعالی اولني ودرېدونکي له چې کوم دی صاحب ورکوي نو لہذا زه وایم دا ګڼه مجمع ده چې دی کې یو 110 کسان هم ودرېدل نو انشاءالله تعالی ډېر لوی کار به پرې روان شي چې که هغه وایي چې زه به سیمټ راوړم یا زه به چې کوم دی سیخ په مد کې وکم یا زه به چې کوم دی نو تاسو له خښته راوړم د کوم میټیریل چې د دې بلډنګ دپاره د کومو سیسونو ضرورتي نو د هغه میټیریل په حواله باندې که یو سړی ویلی شي که د نقدو په شکل کې ویلی شي چې مونږ به د دې قاري صاحب سره دومره تعاون وکړو نو انشاءالله تعالی چې د قیامته پورې څومره د قرآن خدمت په دې ځای کې کیږي او د دې ځای نه څومره خلک فارغېږي هغه بیا په خپلو کلو کې کوي او بیا د هغې شاګردان دا لا متناهي سلسله ده دا اجرونه او ثوابونه به الله تبارک وتعالی دغه تعاون کوونکو له چې کوم دی صاحب پوره ورکوي نو دې باندې ودرېږئ جي چې کوم ملګری اول ودرېږي نو دومره اجر او ثواب به الله اول ودرېدونکي له ورکوي جي حاجي دا ګڼه مجمع ده جي الله دې در له په 50 روپه قبول کړي څه نوم یې دی جي طارق استاد سره ملګرتیا وکړئ جي دې طارق استاد سره ملګرتیا وکړئ لږه بار زنانو ته که دا اواز رسی کورونو ته نو هغې خدمت کې درخواست الله دې در له په 2 روپه قبول کړي جي حاجي صاحب ماشاء الله الله دې در له په 50 روپه قبول کړي جي حاجي ودرېږئ جي احسان الحق چیرمین سے 5000 نقد ورکړي الله تبارک وتعالی دې په 50 روپه قبول کړي حاجي ودرېږئ جي د خپل وس موافق خو لیکن دې کې ځان شریک کړئ جي دا څومره مدارس که تاسو اینئ که لوی دي که واړه دي دا ټول په دې طریقه باندې روان سجاد ملګري 500 روپۍ نقد ورکړي د ټولو دا یو روپۍ دی الله په یربونو قبول کړي ودرېږئ جي دا خو ګڼه مجمع ده که نه ماشاءالله دا ایاز مولوي صاحب اشفاق 3000 منان جی صاحب 1000 روپۍ الله دې په یربونو قبول کړي
محمد علي چیرمین صاحب سو دي 2000 ماشاءالله الله دې قبول کړي او زه ټیک د الک آغا جی صاحب د سیمټو د نقد درکړي ها عمر زادم 1000 روپے راوړي ماشاءالله الله دې قبول کړي د بار کسانو لم لګ لار دې ورکي لګ دازه لار لګ خالی کوي بچي لګ را مخ کې شي چې بار نه سوک راځي کم کسان نقد ورکي نو مسغي خو دې ډایس لرازي بس راوړی دلته او کم کسان اعلان کوي نو دی ودري اعلان دی چې نقد سوک ورکي نو د ایاز مولوی صاحب خو راوړی دا ماشاءالله مستاسو بچی چې بل زلمونګ راځو نو ان شاء الله د دې ډبل او تربل به حافظانی کې خیر دا ټول داس یو کور به پاتې نشي چې هغه کې به د قران حافظ موجود نه دا مستاسو په دې تعاون باندې کی شمشاد خلیفہ جی 3000 روپے نقد خلیفہ شمشاد سے بغی 3000 ورکړي الله دې پیربونو قبول کیږي او درېږي جی 5000 ماشاءالله سنم دې دي اجمل الله دې پیربونو قبول کیږي ولا جی دا ستاسو کله دې ستاسو بچي به دې کې سبق وای دا خو نه سکول دی او نه چې کوم دې صحابه حجره ده دا خدا الله د قرآن د زده کړې مرکز دی ستاسو بچي به دی کې قرآن خوان شي حافظان بشي کوم ملګري وو چې داسې چې زه د خبرچې صاحب په نوټس کې راوړی چې دلته ستاسو لیکلي کې انشاءالله د جنکو د مدرسې لپاره زموږ یو ورور سلیم بھائی هغه انشاءالله کې خیر د 10 بندو د ځمکې دغه کړی دغې به انشاءالله موږ باقاعده افتتاح کړو او په دې نه نور هم سیوا ضرورتونو زما له طرفه به د ځمکې ممانعت کوي سلیم کېږي هغه دغه کړی دی ماشاءالله انشاءالله دا یو اداره ده دا څنګه چې دا ناکامه ده سکندري کې د جنکو باقاعده اداره نشته نو انشاءالله امید طرفه کوم چې د روان زمون درسي کال نه مخکې موږ په هغې باندې انشاءالله شروع کوو او درېږي چې دا خو ډېره ګڼه مجمع ده که نه کم از کم چې یو 30-40 کسان پکې راپاسي کار به وشي دا د چا بچو دا قرآن ختم که دیم پکې راپاسي الله دې درله په دویر به قبول کړي او درېږي چې دغه شان دا 1000 او 2000 چې راشي خو چې ټول وکړي نو هم ډېر کار به روان شي تاسو ته پته ده په 1,80,000 باندې خو ټن سیخ سیمټ کم ځای ته ورسېدل او اوس خو دا پټرول یې بېګا 12 روپۍ نور ګران کړل نو دې سره به